پس قربانی کوي وی نبی علیہ السلام راته نبی علیہ السلام مدینه منوره کې 10 کال استلی دي او 10 واړه کال نبی علیہ السلام قربانی کړي ده او بیا علی رضی الله تعالی عنہ توی علی رضی الله تعالی ما پس په قربانی کوي علی رضی الله تعالی عنہ دو غډان لالول چا ورتوی دا سکه دا خودو دي تعالی یو کافی نه دی په مال یو کافی دی خو یو ماته امام الانبیاء ویلو چې ما پسې به قرباني کوي دا یو د ځان د طرفه لالوم او یو د امام الانبیاء پسې قرباني کوي او د حجۃ الوداع په موقع باندې سل اوخان را وستلې شي د قربانۍ لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم علالوله چې نبی علیہ السلام ستړی شو نو نور علی رضی الله تعالی عنہ ته تعالی او نبی علیہ السلام پخپل علالول روایاتو کې راځي چې دا وخان کله علالول نو یو وخ په د بل وخ نه را مخ کې کېده یو وخ په د بل وخ نه را مخ کې کېده او خانو په جندو چې دا نبی اخر الزمان دی او خانو کې دا شعور و چې دا نبی اخر الزمان دی د امتیان نه پیژني چې دا نبی اخر الزمان دی یو وخ په د بل نه را مخ کې کېدو وی چړومبه ما علال کی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ما چړکی کیږي یو وخ په ورته د بل وخ نه را مخ کې کېدو امام الانبیاء ډیر په خپل لاسونو علال کړل بی علی رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل ودا باقی او خان ته علال باقی او خان ته علال نو قربانی زمون د ابراهیم د پلار د ابراهیم علیه السلام سنت شکر وباسه چې الله د دې توفیق درکې او الله درنه د سنت ادا کړي په دې د الله شکر ادا کوي او قربانی چې دا علما وايي چې کم سړی عاقل وي بالغ وي مسلمان وي او آزاد وي او موقیم وي پکور کلی لکه مسافر نه ښه چې عاقل وي عقل پکې لیونه نه بالغ وي ښه نابالغ نه مسلمان وي او دې موقیم وي مسافر نه ښه په مسافر باندې قربانی نه د واجب او دغه مسافر نه چې سعودي او دوبۍ کې اخوال ته په کلونو اوسېږي مسافر دې ته وایي چې 77 کیلومتر په فاصله دې په سفر کې او کمزې کې پاتې کېږي اولته د 15 ورځو نه کم اراده وي شرعي سفر چې کم نه ښه نو چې دا شرایط پکې او بل چې مالداري نو په دغه قرباني واجبي په غریب سړی باندې قرباني واجب نه ده په غریب سړی قرباني واجب نه ده مالدار په شریعت کې چاته وایي 52 تولی سپین زر د زرګر نه معلومات کوي د دې ریټ خيږي او کوزيږي 52 تولی سپین زر د دې قیمت چې د چا سره وي یی د دې دکان وي یا د ضرورت نه زائد سيزونه او هغه دې ترسيږي یی دویم زید یی کندر منډر دی دا ضرورت نه علاوه چې د ضرورت نه سيزونو نه علاوه وي او هغه دې ترسيږي نو په دې سړی باندې قرباني واجب ده نو 52 تولی سپین زر د قیمت معلومات کوي کله ریټ خيږي او کله کوزيږي او اکثر مونږ سورزي مخ کې معلومات کړیو صد پاسه 6 لک روپۍ راتللي او په هر صورت تاسو ځان له معلومات کوي د وخت مناسب چې د قرباني ورځې نږدې شي هغه ورځو کې معلومات د زرګر نه وکا خو په دې باندې کال تیرې دل شرط نه دی ګورېخه چې کال به په دې تیریږي لبه قرباني کوي په زکات کې په دې مال کال تیرې دل شرط دی او په قرباني کې په دې باندې کال تیرې دل چې دی هغه شرط نه دی سبا اختر دی نن ستالاس لدا پیسې رالی سبا کې دو ستالاس دراغلی وي پتا قرباني واجب ده چې ستاسو د ضرورت نه د کور د حوائج نه کم زائد سامان وي دا غي قیمت دې ترسيږي پتا باندې قرباني واجب ده او چې دا دوی نو پتا باندې قرباني واجب نه ده په غریب سړی باندې قرباني نشته ده بعضی کسان وی غریبانان وی او هغه پیسې قرضې او قرباني پکې نو چې پتا واجب نه ده ولې پیسې قرضې او قرباني پکې دغه پیسې د بچو نفقه ده در باندې د بچو رزق دی در باندې په دغه پیسو بچو له اختر له کپڑے والا دغه د دین ډیر ضروری دی چې واجب در باندې نه نو ته بیا ګناګار نه
او چې پچا قربانی واجب وي او دی قربانی ونکي نبی علیہ السلام فرمای من وجد ساعتا فلم یضحی چا چې د قربانی طاقت لرو قربانی په واجب او فلم یضحی د قربانی اونکړه نبی علیہ السلام فرمای فلا یقربن مصلانا دې زمون عیدګاه ته نه راځي کیږي دې عیدګاه ته نمانځه د پاره نه راځي کیږي چې په د قربانی واجب د قربانی نه کوي نو ډیر خلق صاحب استطاعت مالدار وي او د شریعت د طرفه په قربانی واجب او د قربانی نه کوي قربانی دا د ابراهیم علی السلام یو یاد دی شکر وباسي چې الله وس در کړي او ته دا یاد تازه کې او په خپل لاس باندې قربانی وکي او په دې عقیده ولاړې چې نن الله ته د ساروي وینه تو یو غوړه دي رب زبنن ته د ساروي وینه تو یوم او د خپل قرباني خواته ولاړې یو ساس کې د ویني پزمکه لګي الله ټول ګناهونه د بنده معاف کوي ها دا یو لوی سنت چې دی کې ټول شریک شو د چا طاقت وی او قربانی په واجب بنو قربانی مپرې دی ها بعض خلک د پلار او مور د طرف نه قربانی کوي غو وفات شي دا ټیک ته کولای شي قربانی او په بعضی بنده په خپل واجبي خپل واجب قربانی نه کوي او پلار مور وفات غیله قربانی کو په کاغیله تاونه کړه ته په ګناګار نه خدای سالي ثواب د پاره او پتا واجب قربانی د او تا غفرې دی ښا په دې ته ګناګاری اول چې در باندې واجب نو خپل قربانی کوه خپل قربانی اول پتا وا هغه ثوابي قربانی ده کو دې کړه په به کو دې نکړه ګناګار نه خو چې پتا کوم واجب ده اسنه چې پتا واجب قربانی وغدر نه پاتې شي ښا او سارو کې چې کم ساروي په قربانی کې علالیږي یو د اوخانو جنس ته یو غوامی خېدی او یو ګډي بيزي دي د اوخانو د پاره عمر 15 کال عمر پکار دی یو سړی په اوخ یا په اوخ قربانی کوي د 15 کال عمر به پکاري ها ته وای چې 15 کال ویني ته خو اوخه نه وای یو کس راغی نبی علیہ السلام ته مال سورلی راک نبی علیہ السلام بل توی دی د اوخي په بچی سور کا هغه ورته د الله حبیب وی د اوخي بچی سما طاقت لري نبی علیہ السلام ورته ول د اوخي بچی نه کا او کوم د اوخي بچی دی کنه مذاق ور سره کو دسی خند پیشانی ور سره کوله نو د اوخ او د اوخي د پاره عمر 15 کال شرط چې 15 کالې پوره شوي چې یو ورځ پکیم کم نه نو ته په قربانی کولې شي او غوا میخي غواګان او بیخو جنس د غواګانو د میخو د دې د پاره 2 کال عمر شرط دی ښا چې 2 کالو کې یو ورځم کم او قربانی پې نکېږي ښا میخ علی غوا علی کټېلی سخی علی چې 2 کال عمر کې یو ورځ هم کم او نو په دې باندې قربانی نکېږي ښا او د غاخونو اعتبار نشته بعضی خلک کوئی په غاخ داد او په غاخ داد نه مسله دا ده چې عمر 2 کال پوره شوی د غاخونو اعتبار نشته که غاخي وی او که نه وی خو چې عمر ګوره 2 کال تحقیقی عمر پوره شوی بعضی سوداګر سړی خطا کوي ګوره ښا سړی ته وای والا په دې قربانی کې گزي ذمہوارم څنګه ته ذمہوار ته زما د عبادت د څومره درنه خبره ده چې زه دې ذمہوارم ته می څنګه ذمہوار عمر څومره ده تا ته تحقیقی پته ده چې د دې 2 کال عمر ده باخپل یو پیرا ساروی غس ای سوداګر وی کیږي به قربانی بوزای مې خاخه صحیح ده مې عمر څومره ده وې د دې یو نیم کال عمر ده او دا د کال باندې کیږي وی دا یو نیم کال عمر ده هغه ذهن کې دا و چې په کال عمر باندې قربانی کی نه مې په یو نیم کال نکیږي کنه دې ته مسلم نه معلومه خو کیږي په سو کوئی دا سورب ده سو کوئی دا غټ ده د 3 کالو دا غي مرخکاری کده 10 کالو دا غي مرخکاری خو چې په 2 کالو کې یو ورځم کم او په دې قربانی نکیږي ها او هر چې ګډي بيزي دي هغه د پاره 1 کال عمر چې دی غشر چې په کال کې ورځم کم په دې قربانی نکیږي ها البته ګډ یا ګډه د بيزو جنس نه د ګډو صرف ګډوي یا ګډوي د دې عمر شپږ کال ویو په صحت کې د کال د ګډوري برابرۍ صحت خي نو بیا په قربانی کیږي ها
او چې دغه نه بیا په قرباني نه کیږي ها نو دغه عمر ضروری دی او بعضی کسان وایي د کال په بانګي قرباني کیږي دا یو مسله مشهوره ده ها وایي چې کال شي په چرګانو قرباني نه کیږي ها کلس کالې موشي کنه او په چر قرباني نه کیږي ها د قربانۍ د پاره دغه یو څو جنس دي په دغه باندې قرباني کیږي او د دین علاوه قرباني نه کیږي نو د قربانۍ د پاره چې ساروي علی خسور اب ساروي علی د عیوب نه پاک ساروي علی چې عیبونه پکې نه خکرو ته ګوري سترګو ته ګوري تو ته ګوري دې ټولو باندې نظر ساتي د قربانۍ د پاره صحیح سالم ساروي علی بعض روایتو کې راځي وې دا بستا سو د پاره د پولیس رات سورلې وي په دې بتیریږي ها چې ته دومره ټپ ټیپک والی چې هغه د قربانۍ ځای ته په خپل نشی راتلی ها د دې ساروي قرباني غوړي علما وي خنه ده چې د دومره ټپي چې د قربانۍ ځای ته په خپل باندې حاضری نشي کوي نو دومره ټپ په ساروي وي نو کوشش کوي د قرباني یو عبادت ته د ابراهیم علیه السلام یاد تازه کیږي نو کوشش کوي چې خخ کوله سور افسار وی علی د عبادت په نیت علی او بعضی په سارو کې میله کې ساروی علی اکثر په ټیکس ور نه کی راوي تختی نو چې ته په لاک او دولک سارویلی نو سلور 15000 د میلې س ټیکس دی دا غوي حق دی په دی وجه قرباني مخربوي بعضی سړی قرباني علی ورته وي د اختر پوری بیراله ساتي نو دا شرطونم په قربانو کې ملګوي کته تی والی استاد هغه به وشي او هغه بیا رستو تا ته وي زي تعالی په خپل تب ساتم نو هغه جدا خبره ده او قرباني کې دا شرطونه ملګوي بعضی معمولی خبري په دې باندې قرباني خرابيږي قرباني چې علی د عبادت په نوم علی د یو عقیدت په نوم علی چې مال الله وفرا کړي دي او زبد خپل پلار ابراهیم علیه السلام سنت بدی کوما مال الله د دې توفیق راکړي نو په دې نیت باندې علی رب العالمین دې زموږ د ټولو عبادتونو قبول کړي خدای دې موږ ټول له توفیق راکړي چې موږ ټول د ابراهیم علیه السلام دا یاد تازه کو او دا قربانی وکړو الله دې موږ ټول له د مقبول قربانو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین مانځنه پس په